کوم انسان چې د نعمت شکریا دا نه کړله دا ناشکره انسان دی، او ناشکره انسان د الله هم نه خوښ، د رسول الله هم نه خوښ، او د عباد الله د انسانانو هم نه خوښ. قرآن پاک کې الله روي وشکروا لله واعبدوا، د الله شکر وباسئ، او لئن شکرتم لازیدنکم، که شکر مو ویستو نور دله درکوم. نو د دې آیات د لاندې درته یو مثال بیانوم. یو بادشاه و هغه ځان سره یو غلام ساتلی او غلام باندې به یې ډېره زیاته پیرزو کوله، او هغه له به یې ډېره ورکړه کوله چې د خوراک څه شی به رالی کوشش به یې کول که لږ به هغه باندې به یې وخوړو، که ډېر روپۍ له به یې په هغه وخوړو وروسته به یې خپله وخوړو. بعضې نوکري بعضې ملازم وي هغه داسې اخلاص سره ستا کار کوي چې ته د خپل بچي نه هم ګران ګڼې. دا یاد لرې عزتمندو، دا خدمت نه دی، دا د انسان زړه راکاږي، دا مینه محبت نه دی، دا د انسان زړه راکش کوي، د افغانانو خبره، او دا د انسان زړه راکاږي. یو انسان ته چې ته نږدې کېږي د هغه خدمت وکړه، هغه سره خوږه خبره وکړه، هغه تا ته نږدې شي. نو د بادشاه به د غلام ډېر خدمت کو، نو هغه له به چې څه ښه شی رالی پهله به یې په هغه خوړو، ویل ته وخوره. یو ځل څه شی رالی پل فروټ رال خواږه شی نه رال دې هلک ته یې وخوره. نو عموماً به دې ته تپوس کوو څنګه دی؟ هغه چې ډېر مزېدار. یو ځل د دې باچا شک شو، دا هر څیز ته وایي مزېدار مزېدار، چې واقعي دا شی مزېدار دی که نه؟ نو یو ځل یو شی ورکړو، نو باچا شک شو چې دا شی داسې شین شان دی، خوږ به نه وي، کچه شان دی. خو هغه هلک ته یې بچه څنګه دی؟ هغه یې ډېر اعلی، ډېر مزېدار، ډېر خوند یې وکړو. باچا ورته یې لږ ماله راکړه. چې هغه له لږ ورکړو، هغه ته یې چک ووهلو، هغه تریخ و تروش و. ورته یې سړیه دا څه کې؟ شی تریخ دی او ته وایې چې کوم دی خوږ دی، دا ولې؟ هغه له بادشاه ستا د لاس نه مې ډېر خواږه خوړلي دي، چېرته یو شی هم پکې تریخ نه دی راغلی. نن یو څیز ستا د لاسه ما ته تریخ میلاو شو، او ما لکه ناشکري وکړم او دې بادشاه ته وایم چې بس دا خو تریخ دی، نو ستا زړه به خفه شي چې ګوره دومره شیونه مې پرې خوړلي دي، او یو شی لږ شان کمزوری رالی، زر سړي ګیله وکړه، زر یې چغې ووالې. نو به د دې وجې نه مې سترګې پرې پټې کړلې، ما د بادشاه د لاس نه میلاو شوی دی، که تریخ مې نو خوږ دی، ځکه زه د سره مینه کوم، دا ما سره مینه کوي، نو ځکه مې د دې څیز صفت وکړلو، ځکه ستا د لاسه مې ډېر خواږه خوړلي دي. دا اوس عزتمندو خپلې زندګۍ ته را مخامخ کړي. الله رب العزت موږ او تاسو له سترګې را کړي، غوږونه را کړي، څومره ډېر اندامونه را کړي. بعض وخت کې موږ باندې لږ شان مسله راوي، د چا سترګې کمزوري شي، د چا یو خپه کمزوري شي، د چا لږ دماغ کمزوري شي، د چا سر ګنجې شي، ویښتې پرېوځي، د چا بچی مړ شي، مختلف چا باندې غریبي را شي. نو موږ عزتمندو هغه یو غریبي، هغه یو سترګه الله ته بار بار پیش کوو. ټول خلک روغ ګرځي او موږ پکې داسې، او موږ ته د الله هغه نور نعمتونه نه یادېږي. چې الله دله ډېر نعمتونه درکړي، کله یو نعمت کم شي په دې کې هم ډېر خیر وي، الله تا ته ځان یادوي چې هلکه موږ یادوه دا شی نه موږ درکړي او ځان له استعمالوي، موږ د پکې یاد هم نه کړو. نو کله چې ته نه یادوې نو لږ شان دې کمزوري کړي، نو هغه الله درته در یاد شي.